مسله چې د رینګټونز په ذریعه باندې اذان، قرآن، نعتونه، نظمونه لګول د دې شرعي څه حیثیت دی؟ یعنی موبایل فون باندې اذان، قرآني آیاتونه، نعتونه، نظمونه او نور ذکرونه او د دعا الفاظ د رینګټونز په طور باندې لګول د دې شرعي څه حیثیت دی؟ چونکې د موبایل فون استعمال یو ضرورت دی. ښځو سړو تقریبا د هر عمر د خلکو سره موبایل فون موجود دی او استعمالی. بعضې خلک رینګټونز په باندې د کال راتلو د خبر د پاره او د اعلان او د خبردارۍ د پاره هغې څه اذان ولګوي یا نعت شریف یا آیات ولګوي. کله چې فون راشي نو هغه آیات هغه رینګټونز باندې لګېدلی نو هغه آیات شروع شي، هغه ویل شروع شي. دارنګې اذان پې چا لګولی نو د دې شرعي حکم څه دی چې اذان یا قرآني آیاتونه، نعتونه او نظمونه کوم چې د الله تعالی په ذکر باندې مشتملي نو چونکې د دې په رینګټونز باندې د اسلامي دعاګانو دارنګې د قرآني آیاتونو یا اذان لګول په دې کې یو څو نقصانات دي. یو خدا چې کله رینګ راتلو په وخت کې د اذان یا تلاوت اواز شروع شي نو که موبایل والا موبایل اوچت نه کو او اذان یا تلاوت وګدي نو منځ کې به انقطاع لازم راځي او دام دغه اذان یا د الله د کلام د آیات یو قسم له بې احترامي ده. دویمه وجه هغه دا ده چې اکثر موبایل والا هغه موبایل اوچت کی خو هغه اذان نه پوره شوی یا کم آیات پې لګولی هغه نه پوره شوی او دای په منځ کې کټ کی نو دام به یو قسم له بې احترامي ده، بې قدري ده چې د الله د کلام آیات ویل کېدو هغه په نیمه کې دې کټ. دریم دا چې کال کوونکې هغه صرف اسې مسکال کوي نو دې صورت کې هم آیات په منځ کې کټ کول راځي. مسکال کوي که نه نو چې کله مسکال کوي هغه به په نیمه کې کټ کوي نو آیات به د نیمې پورې ویلی شوی او هغه به یې کټ کي. لہذا به هم د الله د کلام هغه آیات په نیمه کې کټ شي او دام بې ادبي ده او بې احترامۍ نه خالي نه ده. څلورم قباحت پکې دا دی او نقصان دا دی کله کله داسې موشي چې انسان په باتروم کې یا په استنجاخانه کې یا په بل یو داسې ځای کې چې هغه ځای د الله د کلام د ویلو نه وي، هغه ځای د اذان نه وي، هغه ځای د نعت شریف د ویلو نه وي او په دغه ځای کې تا ته رینګ راغلی نو دام د دې شیونو یعنې د قرآن مجید یا د اذان او د آیاتونو د نعت شریف د بې احترامۍ نه خالي نه ده. نو دې وجې نه په موبایل فون باندې د رینګټون په ذریعه دغه قرآني آیاتونه وغیره لګول د دې جواز نشته، گنجایش نه جوړیږي ځکه چې په دې کې به د دې بې احترامي راځي. یوه خبره دا هم ده چې چونکې د رینګټون اواز د کال راتلو د خبر دپاره وي چې څوک تا ته ټلیفون وکړي او تا ته خبر درکړي چې څوک ټلیفون کوي او نمبر اوچت کا یا موبایل اوچت کا او د قرآن آیاتونه یا اذان او دارنګې نعت دا صرف د الله د ذکر دپاره وي چې تا ته الله را یاد شي نو که تا دغه د الله د کلام آیاتونه یا نعتونه وغیره یا اذان وغیره دا ته د یو بل مقصد دپاره استعمال کی د الله ذکر دی پکې مقصد نه وي ځکه شیونه پې الامور بمقاصدها چې هر یو شی د هغه د مقصد نه معلومیږي نو ته د یو بل مقصد دپاره د الله نوم استعمالی. لہذا دا یو قسم له بې احترامي ده او بې توقیري ده. نو په د موبایل فون په رینګټونز
ذریعہ باندې نظمونه لګول، آیاتونه، نعتونه لګول دا صحیح نه دي. د دې نه ځان